بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 231 دی او الدرس الحادي والستون یعنی یو شپیتم درس دی، یو شپیتم 61 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ د مختلفې دغه دي د جملې دي دغه به وایو او د تمرین مکمل دوانه سوالونه دي، د هغې جوابونه به لیکو انشاءالله حل کوو. نو مونږ له مختلفو چې کومې جملې دي په هغې کې راکړي دي، وایي هذه 100 كراسة وكراسة. كراسة کاپۍ ته وایي، کاپۍ ته، او دا واحد ده. كراسة دام واحد ده او دا بله كراسة چې دی دام واحد ده. نو ګورئ مونږ د دې نه مخکې درس کې ویلو ضروري قاعده کې چې کم 100 وي، 100 100 نو د 100 چې کم معدود وي که نه، د 100 کم معدود چې وي هغه واحد هم وي او مکسور وي. دې ته وګورئ دا مکسور دی، ٹھیک شو. نو دا 100 دا عدد دی، عدد، او د دې دا کراستون ته معدود هم وای او د نحوی اصطلاح کې ورته تمییز وای، تمییز، ٹھیک شو جی. نو هذه 100 كراسة، هذه 100 100 ته وای، سلو ته. هذه 100 كراسة دا سل کاپیانی دي، وکراسة او یوه کاپی ده. مطلب دا دی دا 101 کاپیانی دي، یو سل یو کاپیانی دي. هذه 100 كراسة وكراسة، هذه 100 كراسة وكراسة، دا یو سل یو کاپیانی دي. بیا وی وفي الدکان، وفي الدکان او دکان کې 100 ساعة، 100 ساعة وساعتان، 100 ساعة سل غړی دي، وساعتان ساعتان دوه غړو ته وای، ٹھیک شو جی. نو دا 100 عدد دی، ساعتن ولا معدود دی. نو د 100 چې کم معدود وي هغه به واحد هم وي او مکسور به وي، کسره به وي پې، ٹھیک شو جی. نو وفي الدکان او دکان کې 100 ساعة وساعتان، 100 ساعة وساعتان، دکان کې یو سل دوه غړی دي، ساعتن 100 ساعة سل غړی، وساعتان او دوه غړی. نو د دې نه مونږ داسې ورته وایو دکان کې یو سل دوه غړی دي، ٹھیک شو جی. 100 ساعة وساعتان، 100 ساعة وساعتان یعنی یو سل دوه غړی. وفي المدرسة او مدرسه کې 103 طالبات، 103 طالبات، ٹھیک شو جی. اوس وګورئ چې کله 100 عدد وي، 100 عدد او د دا بل د کې یو بل عدد هم بیا راشي، 3 دا ورکوټي عدد دی، 100 چې دا غټ عدد دی، 3 ورکوټي عدد دی. نو بیا به چې کم معدود وي که نه هغه به د دې ورکوټي عدد تابع وي، د 100 تابع به نه وي، ٹھیک شو جی. فی المدرسة مدرسه کې 103 طالبات، 103 طالبات، یو سل درې طالب علمانی دي، یو سل درې طالب علمانی جنکی دي. فی المدرسة مدرسه کې 103 یو سل درې طالبات طالب علمانی جنکی دي. فی المیدان، فی المیدان میدان کې د کرکټ میدان وي یا د فوټبال میدان وي او د منډي میدان وي او غټ میدان وي، ٹھیک شو جی. فی المیدان میدان کې 110 100 وعشر او لس یعنی 110 یو سل لس، طفلات طفلات ماشومانی دي، ماشومانی. نو ګورئ دا عشرونه دی، عشرو د معدود به جمع او مکسور راځي، د معدود به جمع او مکسور راځي، صرف د 10 د 10، ٹھیک شو جی. نو که بیا چېرته دا معدود مؤنث وي که نه نو دا عدد نه دی 10 10 دا به صرف عشرو راځي، او که دا معدود مذکر وي نو دا عدد به دا 10 نه دی 10 دا به عشرتو راځي، 10 مؤنث به بیا راځي، ٹھیک شو جی. نو میدان کې یو سل لس ماشومانی دي. فی القاعه، قاعه چې ده قاعه، قاعتون دی نو عرب ورته قاعه وای. فی القاعه، فی القاعه حال کې دا غټ یو غټ حال وي نو هغې ته قاعه وای. فی القاعه حال کې 112 112 12 دولس ته وای، 12 دولس ته وای، او 100 سلو ته وای. نو یو سل دولس، یو سل دولس امرأتن، امرأتن ښځې دي. نو دا امرأتن چې دی که نه، امرأتن چې کله د لسو نه واوړي که نه، 11 12 14 14 نو بیا به ورله چې کوم دا دغه دی دا معدود دی دا به واحد او منصوب راځي، واحد منصوب، ٹھیک شو جی.
نو فی القاعة حال کې 112 100 سل و 12 دولس یوسل دولس امرأتن خزی دی حال دی یو غټ حال دی پاغی کې یوسل دولس خزی موجود دي علی الشجرة بوټی کې 113 113 13 دا 14 ته وایي 13 14 ته وایي او 100 سلو ته وایي نو یو سل 14 زهرتن ګلونه دي یا دا زهرتن راځي زهرتن ګلونه دي ٹھیک شو نو دا چې کوم معدود دی نو دا د دې 13 تابع دی ٹھیک شو 13 د 11 نه واخله تر 99 پورې چې کوم معدود راځي د عدد کوم معدود راځي کنه نو هغه به واحد راځي او منصوب به راځي ها حالت نسبی کې به راځي فی جیب ته وایي چې کوم زمونږ جیبونه دي د چا مخې ته وي د چا د دوو سیډونو ته وي نو کوم جیب چې دی که نه دا څیزونه مونږ قلم پکې ږدو پیسې پکې ږدو بټوه پکې ږدو نو جیب ته وایي او جیبي زما جیب اوس قلم ته وایي قلمي زما قلم کتاب ته وایي خو چې ته ورسره یا ولګې نو د یا معنا د زما قلمي زما قلم کتابي زما کتاب غرفتي زما کمره سبورتی زما بورډ ٹھیک شو جی نو دقه شانته جیبی زما جیب فی جیبی زما جیب کې فی معنی رکی فی جیبی زما جیب کې 100 سل و85 80 دا اتیا ته وای او 5 ته وای نو 15 اتیا یو سل 15 اتیا 85 دا یو عدد دی 85 یو عدد دی او روبیتن روپی ته وای چې کوم سره روپی وي هغه ته روبیتن وای ٹھیک شو فی جیبی زما جیب کې 185 یو سل 15 اتیا 185 روبیتن روپی دی فی صندوق کې بکس کې 191 سل و 91 چې دا یو نوی ته وایي 91 ساعتن غړی دي نو ما سره یعنی صندوق کې بکس کې یو سل یو نوی غړی دي فی الروبیت روپی کې یوی روپی کې 100 سل پیسې وي پکې 22 دی نو ګورئ د 100 چې کوم معدود وي کنه هغه به واحد او مجرور راځي دا یاد وساتئ د 100 چې کوم معدود وي معدود نو دا 22 دا معدود دی او دا 100 ورله عدد دی نو د دې دا معدود به واحد راځي او مجرور به راځي ٹھیک شو نو فی الروبیت یو روپی کې 122 سل پیسې وي روپی کې سل پیسې وي دا خو زمونږه مختلف جملې حل شوې اوس به مونږه تمرین یعنی مشق حل کو نو مشق کې مونږ له 2 سوالونه راکړي ترجم بالبشتونیت د عربی جملې راکړي وي د دې تاسو پښتو کې ترجمه وکړئ او دویم سوال راکړي اکتب الارقام اکتب د امر صيغه ده تو لیکا الارقام د رقم جمع ده د دې مطلب دی هندسي بالحروف حروف کې ولیکا انسی به موږ لپاره 1 2 3 کې لیکلي راکړي وای دا تاسو حروف او تواړه په حروف کې تلفظ وکړي نو اکتب الارقام ته هندسي ولیکا بالحروف په حروف کې ٹھیک شو نو موږ له وګورئ دا 111 113 د انسی را راکړي وای دا تاسو د دې د حروف ولیکي په حروف کې دا ولیکي دا خو په رقم کې دي په هندسو کې دي دا هندسي تاسو په حروفو کې ولیکئ نو ولنې سوال دی ترجم دا د امر صيغه ته ترجمه وکا بالبشتونیت پښتو ژبه کې نو د عربی جملې راکړي د دې به موږ پښتو لیکو فی القرآن الکریم قرآن کریم کې 114 سلو ته وایي و 14 سورلسو ته وایي نو یو سل سورلس سورتونه دي فی القرآن الکریم قرآن کریم کې 114 یو سل سورلس سورتونه دي دویمه جمله راکړې ده وایي فی سورة الملک په سورة الملک چې دا تبارک الذی سورت
په 29 سپاره کې اولنې سورۃ تبارک الذی هغه ته د هغې نوم سورۃ الملک دی. فی سورۃ الملک په سوره ملک کې 30 آیتا 30 دیر شو ته وایي آیتا آیتونه دي. نو دا 30 موږ سره عدد دی او دا آیتا را سره معدود دی. نو دا آیتن چې دا به واحد راځي او منصوب به راځي. ٹھیک شو. د 11 نه واخله 99 پورې چې کوم عدد وي د هغه معدود به واحد او منصوب راځي، حالت نسبي کې به وي. فی الفصل درسګاه کې کلاس کې 65 خمس 15 ته وایي 60 شپېته ته وایي 60 نو 65 ته مراد شو. 65 15 شپېته طالبتن طالب علمان جنکی دي، طالب علمان جنکی دي. دا وګورئ واحد هم دی او منصوب هم دی. ٹھیک شو. ځکه چې دلته عدد 65 دی 65. نو ماته سوي د 11 نه واخله 99 پورې چې کوم عدد وي د معدود به واحد او منصوب راځي. مخکې وایي علی الشجرة بوټي کې 180 یوسل اتیا 80 80 ته وایي اتیا ته وایي او 100 سلو ته وایي. نو یوسل اتیا تفاحتن سیوان دي سیب. ٹھیک شو جی. مڼم ورته وایي مڼه یا سیو او سیب هم ورته وایي. فی الجیب جیب کې 100 روبیتن 100 روپۍ دي. نو ګورئ دا 100 عدد دی او د معدود به واحد او مجرور راځي. د 11 نه واخله 99 پورې چې کوم انسی دي دا ریزلی کم 11 نه تر 99 پورې د دې عدد چې دی که نه د دې عدد د 11 نه واخله 99 پورې چې کوم عدد وي د معدود به واحد منصوب راځي. واحد منصوب. ٹھیک شو. او د 100 چې کوم عدد وي د معدود به واحد مجرور راځي. واحد به مجرور به راځي. صحیح شو جی. نو 100 روبیتن فی الجیب جیب کې 100 روبیتن 100 روپۍ دي. علی الغصن سانګه د بوټي دا یو غټ ونه وي په هغې کې مختلف څانګې تلي مختلف طرفونو ته، هر طرف ته څانګې خورې شوي هغې ته شاخونه هم وایي. یار د دې ونه کې 10 شاخونه دي، دې ونه کې 20 شاخونه دي. نو هغه شاخ ته غصن وایي. څانګه ورته موږ وایو څانګه. نو علی الغصن څانګه کې 199 90 ته وایي او 9 ته وایي. نو 90 او 9 څونه شوي یو کم سل. ٹھیک شو. نو دغه یو کم سلو ته زموږ په پښتو کې 99 وایي 99. ٹھیک شو. نو 100 سلو ته وایي و 99 یعنی 99 یوسل 199 یعنی یو کم 200 داسې مونږ وایو. یو کم 200 دو کم 200 پنځه کم 200 مونږ داسې وایو. او داسې وایو 190 290 95 98 99. نو دا غتا 99 ته معنا ده 99 یعنی 99 99 یادای. ٹھیک شو. او 100 ته وایي. نو دینه مطلب دا شو چې دا مونږ سره 199 غواړي 199. ٹھیک شو. نو علی الغصن څانګه کې 199 مطلب دا دی یوسل 99 ورقتن پانی دي. ٹھیک شو. پانی پتا ورته وایي په اردو کې. څانګه کې یوسل 99 پانی دي. نو دا خو موږ سره د عربۍ نه پښتو جوړه شوه. اوس راکړي دي اکتب الارقام بالحروف. ارقام چې دی کوم رقمونه دي دا تاسو په حروفو کې تلفظ وکړئ. نو موږ له راکړي دي یوسل 11 کراستن کاپیانې، یوسل 14 ساعتن غړۍ، یوسل 12 زهرتن ګلونه، یوسل 50 طفلتن ماشومانې، یوسل 1 امرأتن خزي، یوسل 15 تلمیزتن شاگردان، یوسل 93 سیارتن گاڑی، یوسل 99 روبیتن روپۍ. نو دا به اوس مونږه په حروفو کې لیکو. نو یوسل 11 ته وایي 111 111 دا 111 111.
ٹھیک شو 111 کراستن کاپیانی 113 یوسل دیارلس ساعتن گڑی 122 مطلب دا دے 22 ٹھیک شو او 100 نو 112 یوسل نا 22 یوسل دویش 122 دلتا ما 112 لکلے خدا 122 تے او دلتا کم پکار دی یوسل دویش یوسل دویش 122 اثنتان دو توی 20 شلو توی 20 تا نو دینا دویش جوړ شوی او 100 سل نو 122 زهرتن گلونه دی مخکې اوس وای 150 50 500 توی او 100 توی 150 150 یوسل 50 طفلتن ماشومانی ٹھیک شو اوس وای 171 احدا یو توی او 70 دا او یو توی 70 تا ٹھیک شو نو یو او یا سمره شوی یو یا او 171 یوسل یو یا امرأة خزی 185 85 توی 50 یا تا او 100 توی نو یوسل 50 یا تلمیزتن شاگردان مخکې اوس وای 193 90 توی 90 تا او 30 درې توی او 100 توی نو 193 یوسل 93 سیارتن گاڑی 199 یعنی یوسل 199 روبیتن روپے ٹھیک شو جی نو دا زمانگ سرا 231 نمبر سبق ہو او درس نمبر 61 دے دا زمانگ سرا پورا شو دا تمرین هم دوانا سوالونه حل شو او مختلف جملې حل شوي او د دې یو سبق د ضروری چې کوم قاعدې ویلې وي هغه سره ویلې وو ٹھیک شو جی نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام